मौला 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 मौला, मुझे जिंदगी में यारा सरे बंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहिसी को। ډیره شکریا ادا کوم د مردان ډیلی ټایمز نیوز والا چې هغې زمونږ فیسبوک پیج چې کوم دی هغه په خپل فیسبوک پیج باندې لکه راوستو او هغه ډېر زیات پروموټ شو، ډېر زیات فیډبیک په هغې باندې راغلی. موږ د خپل کار طریقې کار دا دی چې لومړی رمضان کې موږ 40 پیکیجز په سټارټ کې ورکړل او د هغې نه علاوه دا نن چې کوم پیکیجز تقسیم شو نو دا 30 پیکیجز او دې 30 پیکیجز کې چې کوم دی مختلف آیټمز د روزمره زندګۍ د غریبانانو دپاره د یتیمانانو دپاره په دې کې موجود و. د دې نه علاوه دا چې د کوم ډونر نه موږ ته میلاو شوی دی نو هغه میلیون سمایل فاونډیشن، دا د اسلام آباد بیسډ او لاهور بیسډ ارګنایزیشن دی. دا د هغه ځای نه موږ ته د مردان چې کوم دلته هیډ دی تنویر وایي د هغه په ترو باندې موږ ته میلاو شوی دی او دا نن موږ په یو سی خزانه ډیرۍ کې چې کوم دی ډسټریبیوټ کړو په ډیزروینګ فیملیز. څه پورې په رمضان کې الحمدلله موږ تقریبا 85 راشن پیکیجز تقسیم کړ چې د یو قیمت چې کوم دی د یو راشن پیکیجز قیمت چې کوم دی هغه تقریبا 3500 او دا موږ په ډسټرکټ مردان کې په یو سی خزانه ډیرۍ کې په یو سی مردان خاص کې صداسي ډیزروینګ فیملیز چې دای کې موږ تقسیم مخکې دپاره زمونږ انشاءالله کوشش دا دی چې رمضان د اینډه پورې به انشاءالله موږ د دې لپاره منډه وهو او زما کوشش دا دی چې زه 150 فیملیز انشاءالله کور کړم په دې رمضان. عوامو یو طرفه خو فیډبیک موږ ته ډېر پازیټیو میلاویږي او ډېر زیات هغوی زموږ دا کار چې کوم دی ډېر زیات اپریشیټ کوي او ډېر زیات ورته په ښه نظر سره ګوري. زموږ طریقې کار دا دی چې موږ سینیسي واخلو او د هغې نه د هغه نوم او سینیسي نمبر او بیا د هغه د موبایل نمبر او بیا چې کوم دی د هغه کور کې چې څونه کسان دي د هغې تعداد مو لیکو او دغه ډیزروینګ فیملیز دي هغه موږ سره کلیکټ شي. او د دې نه علاوه زه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د مردان اسسټنټ کمیشنرز چې کوم وزټس کړي زموږ ډسټریبیوشن ځای ته زه د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم او د ډیلی ټایمز نیوز هم ډېر زیات زه شکریا ادا کوم چې زمونږ دا دی چې څونه لکه ینګ یوت چې څونه دی نو هغوی له پکار دي چې هغوی په سوشل اکټیویټیز کې ډېر زیات ځان انوالو کړي او دا سوشل اکټیویټیز چې کوم دي دا د انسان زندګۍ کې ډېر ښه چینجز راولي او دا زما یو میسج دی چې دې سره چې دې یوت ته یو داسې پلیټفارم میلو شي چې هغه خپل فند په خپله جنریټ کوي د یو سوسایټي دپاره او هغه سوسایټي کې بیا هغه په خپله دغه ډسټریبیوشن یا دغه طریقې سره دا عمل چې کوم دی جاري ساتي. तेरे दर्द की चमक हो, तेरी याद की कसक हो, तेरे दर्द की चमक हो, तेरी याद. فاونډیشن جی غټ مقصد دا دی چې د خلکو په مخونو باندې مسکا راولي. هغه مسکا په هر قسم فارم کې کیدی شي، هغه که چا سره په مدد پترو شي، چا سره د میډیسن په د ایجوکیشن پترو باندې شي، دا په هر فیلډ کې موږ لګیا یو کار کوو. دې سره سره موږ تقریبا د اوس چې کوم راشن ډرایو دی په دې کې موږ 200 د پاسه پیکیجز ورکړو د غریبانو خلکو ته. په دې کې چې کوم د بیسیک نیډز دی د روزمره زندگی هغه کې موجود دي، لکه آټا شو، چینی شو، ګي شو، چې د روزمره چې څه سامان دی هغه په دې کې موجود دی. دا زموږ دې ټایم کې دویمه ډرایو روان ده، دوه دینه بعد دی انشاءالله په کوم کې چې موږ یتیمانان کوم چې د زکات مستحق خلک دي هغه موږ آیډنټیفای کړي دي په خپل ټیم ممبرز په توسط سره، او چې کوم ویډو خلک دي کوم چې یتیمانان دي دغه دي د هغه فیملیز پکې موږ صرف دغه کړي دي. دینه بعد چې کوم دی زموږ انشاءالله په باجوړ کې، دیر کې، پېښور کې، دلته کې په طرح ځایونو کې هم داسې هلې ځلې روانې دي. किसी से भरी अंजुमन में रह कर न हुआ आशना किसी से, मुझे दो ने
हमने अभी ये क्योंकि रमज़ान है, इससे पहले कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो हमने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव रन की थी राशन के हवाले से। उस टाइम पे भी हमने एक कैंपेन रन की थी। अभी हमने एक रमज़ान की वजह से, क्योंकि बाबरकत महीना है, तो हमने कोशिश की है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उन तक ये राशन पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस जो है ना बाबरकत महीने में जो है ना अपना जो है वो रोज़े रख सकें और अपना जो है वो डेली का जो है अफोर्ड कर सकें। तो हमने पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक हमने ये ड्राइव रन किया। तो अभी हम यहाँ पे कश्मीर के बाद, कराची के बाद अभी मर्दान में आए हैं। यहाँ हमने 200 प्लस जो है वो राशन जो है फैमिलीज़ तक पहुँचाने की वो की। अभी आज के दिन हमारी ये सेकंड ड्राइव है। हमारे साथ जो हमारे पूरे केपी को देखते हैं, फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ को, चैरिटी की, तो इन्होंने जो है वो अरेंज किया है। यहाँ पे इन्होंने फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया है। मज़ीद ये भी आपको बताएंगे कि इन्होंने किन लोगों को, हमारी कोशिश थी हम उन लोगों को जाकर आइडेंटिफाई करें जो नीडी हैं, जो जिनको रियली नीड है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस भी होते हैं, कारोबार चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, बट वो लोग जो विडोज़ हैं या वो लोग जो यतीम हैं जिनको कोई नहीं है, तो कोशिश की है कि उनको हम जो है वो सर्व करें।